اس السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ټولو ملګرو ته بخښنه غواړم، نیټ کار نه کوي دلته، صحیح پته نشته دی. هر وخت زما په غږ کې دغه مسله زیاته وي چې نیټ کار نه کوي، نو هغې وجې هغه ویډیو کټ شوله. ډېره بخښنه غواړم ټولو ملګرو ته، همزولو ته، مشرانو ته، ټولو ته د زړه له کومې د تیر شوي اختر مبارکي وایم. او د عیدونه یوه دوې ورځې اول وزیرستان ته تللی وم، نو هلته موبایل یا لینډ لاین کار نه کوي، په دې وجه باندې د رابطه د څو ورځې نه وه. او نو په ډېرو خبرو باندې خو نه خبر، خو چې مهمې کومې خبرې وې په هغې باندې مو ځان خبر کړی و، خبر شولو. اختر روان و، د اختر په ورځو کې خوشحالۍ وي، خو زمونږ کور ته به چې زه راغلم زنانه به راتللې او فریادونه به یې کول چې زامن مو ورک دي، وروڼه مو ورک دي. نو مونږ د خلکو اوښکې لیدلې، د خپلو خلکو، مونږ د نورو خلکو د خوشحالو نه خبرېدلو او د خپلو خلکو مو اوښکې لیدلې. بیا د اختر په خوښي کښې دنیا ډېر ظالمان هم د بل دومره ذلیلوي نه، لکه بیا هم چې خبر شولو چې په نارت وزیرستان کښې د پاکستان د فوج لخوا په عامو خلکو باندې ډزونه کېدل او ماشومان یې تقریبا زخمی یې کړل او ویې وژل، شهیدان یې کړل. او بیا دومره هم خبر شولو چې هغه بیا بیخي مني هم نه چې نه داسې خو مونږ نه دي کړي. او بیا چې ومني وایي تحقیقات به هم نه کېږي، تحقیقات چې کېږي څوک به کوټ مارشل کېږي هم نه. یعنې ریاست او عام خلک ورته ګنهګار ښکاروي. نو په هغې حواله سره چې کله هم د نارت وزیرستان د واقعې نه خبر شولو، بیا مونږ یوه ریلي را تیاره کړله. هغه زمونږ حکمت عملي دا وه چې هغه به ځي او میرانشاه کښې چې کومه درنه ناسته ده هغې سره به کښېني. خو چې په کوم وخت مونږ ریلي را روانوله، په هغې وخت خبر شولو چې هلته فلحال مطالبات منع شوي دي. لهذا هغه ریلي بیا مونږ بوتلله د سویلي وزیرستان علاقې کوټکۍ په سراروغه او مکین او خیسور علاقه کښې جلسې مو وکړلې او ریلي وشوه، خلکو سره ملاو شولو. بیا هغې نه پس زه وزیرستان ستر ښار واڼه ته لاړم چې کوم شهیدان او زخمیان شوي د هغه کورونو ته ورغللو. هغې سره مو هم د ټولو پښتنو لخوا هغو ته مو خراج تحسین هم پیش کړو. بیا واپس جهي خان ته راغلو. خو چې کله مونږ د شمالي وزیرستان میرانشاه د ماشومانو ویډیو ولیدلې، بیا مو زړه ډېر وسي و. بیا مې زړه
او عام خلک چې خپل فریاد کوي هغې ته دوی دروغجن فریاد وایي. نو دا صرف ولې کوي دا؟ هملته به د ځوانان راتلل ویلې په چیک پوسټونو باندې د ټوپۍ نه راپرېږدي. ما ورته تاسو څه محسوسوئ د دغې نه؟ ویلې د غلامۍ انتها چې دلته نن زما په لباس شي هم ګوتې وایي چې دغه شان لباس به کوې دغه شان به نه کوې، دا ټوپۍ به په سر کوې دا به نه په سر کوې. او بیا هم یعنې د برداشت یو حد وي. د سرې وینو کښې شخ بچي به ګورې او بیا به هم د هغې د تحقیقات دپاره پوره درنه کوي. تر کومه پورې؟ آیا زموږ صلاحیتونه دی دغې ته محدود وي چې بس مرګونه دې کېږي او بیا چې موږ هغه چېرې تحقیقات وکړو؟ دغه شی زموږ زړه خوري چې په موږ ښه که څوک حساس وي، که څوک انسانیت پیژني، که څوک ژوند پیژني، نو هغه به ټول عمر دغه کوي په پښتونخوا کښې چې پلار آیا څه حد یې مقرر دی؟ هیڅ حد یې هم نه دی مقرر. بهرحال د میرانشاه هغه ډنګ پنګ وطن چې دوی په خپلو جټې تیارو بمونو باندې وران کړ، په هغې کې دوی بیا حمله دا کړه، داسې عام خلک وژني. ډېر د شرم خبره ده. دوی په دې خبره باندې هغه زړه نه شو پوره چې دوی دلته د ډالرو په ګټلو باندې د عامو خلکو وژنې وکړلې او د عامو خلکو کورونه ړنګ کړل او نن بیا حملې لګیا دي. دلته خبره کیږي یہ پی ٹی ایم والے فوج کے خلاف نفرت پھیلا رہے ہیں. چلو دیکھتے ہیں تھوڑا یہ نفرت کس چیز کو کہتے ہیں، نفرت کیا ہوتا ہے، اچھا کام کیا ہوتا ہے، برا کام کیا ہوتا ہے. کیا کسی برے کام کو کنڈیم ہمارے یعنی اسلام نے یہ بات ہمیں سکھائی ہے، پشتونولی نے یہ بات سکھائی ہے کہ جو ظالم ہے اس کو ظالم ہی کہو، جو قاتل ہے اس کو قاتل ہی کہو. ہم نے تو قاتل کو قاتل کہا ہے، ہم نے تو ظالم کو ظالم کہا ہے، ہم نے تو مظلوم کا ساتھ دیا ہے. یہ نفرت کہاں ہے؟ نفرت تو تب ہوتی جس طرح وہ کرتے ہیں، کسی کا گھر مسمار کرنا. ان کے سروے کے مطابق 83,000 سے زائد گھر فاٹا میں مسمار کر دیے گئے ہیں. اورکزئی ایجنسی کے علاقے موموزئی کے لوگ ابھی گھر اپنے علاقے گئے ہیں، سب کے گھر مسمار، گھروں کا سامان نہیں ہے. اس طرح پورے فاٹا میں 83,000 گھر مسمار کر دیے. اتنے گھر یہ 10 سالوں میں تقریباً انہوں نے کی. اتنے گھر تو کشمیر، فلسطین، عراق سب کو ملا کر بھی نہیں گرائے گئے ہیں کفار نے مسلمان.
आज तक पीटीएम ने किसी का घर मिसमार नहीं किया है, पीटीएम ने किसी को कत्ल नहीं किया है, पीटीएम ने किसी को इलाके से नहीं निकाल दिया है। हाँ, इसी रियासती इदारों ने किए हैं, फौज ने किए हैं, कराची के पुलिस, लाहौर के पुलिस ने किए, फिर भी वो अपने आप को और बाज अंधे लोग, बाज इस आइन के मुनकिर, इस पश्तूनवली के मुनकिर, इस्लाम के मुनकिर लोग फिर इनको अच्छे समझते हैं, और जो लोग हक को हक कहते हैं, बातिल को बातिल कहते हैं, जुल्म को जुल्म कहते हैं, जालिम को जालिम कहते हैं, په دنیا کښې دا په نړۍ کښې د میسنګ پرسن د لاپته افراد یعنی د بېدرکه شوي کسانو ورځ لمانځل کېږي. نو په دې حواله سره بېدرکه شوي کسان څوک دي؟ یو د طالبانو کمانډر د څوک راته وښیي چې هغه یې بېدرکه کړي یا هغه ته یې پانسي ورکړله. عام خلق د چا به شناختي کارډ نه و، دا یې وړی دی. بیا زموږ مطالبه هم څومره جنون وه، څومره روغه وه، څومره انساني وه، څومره آیني وه، څومره اسلامي وه، څومره په پښتونولي پوره وه چې ته یې عدالت ته ورکه. عدالت ته دوی ته که ګناهګار وي سزا دې ورکي، او که بې ګناه وي بیا دې راپرېږدي. او بیا تر اوسه پورې دوی تر 1000 پورې کسان دغسې راپرېښول د عدالت نه بغیر. هغه هم موږ ورته چې ولې دی یو یعنې یو سړی دی، بله ورځ یو کس راغی صدیق نام یې و، نو هغه ویل 2010 کې یې زه په کراچۍ ښه ونیوم. 2 کاله یې چې په کوارټ انټرمنټ سنټر کې ما ته سزاګانې راکولې. اوس چې پی ټي ایم جوړ شو هغه نه پس یې زه راوستم، نو ریپورټ یې لیکلی و چې صدیق ولد نام دغه په 2013 کې په لاهور کې نیولی شوی دی. نو ویل چې زه راپورته شم چې زه خو په 2010 کې په کراچۍ کې نیولی شوی. ویل هغه پولیټیکل ایجنټ و، هغې آی اس آی ایم آی ورته وویل هلته ناست و چې جی ټیک دی چې تاسو خو شرمېږئ نه، موږ مو وشرمولو. کس د چرته نه ونڅئ، څه شی بیخي تفتیش نه کوئ، ډایرکټ بس چې په نام پښتون دی، د وزیرستان دی، یا د پاټا دی، یا د بلې داسې علاقې د سوات، نو رانسئ او وړئ. زمونږ ډېرو خلکو به اردو پوره نه وه، بس چې په جواب شي به خطا شو، ویل چې چېرته هسې هم سټمپ لګولی و چې دا دهشتګرد دي. نو هغې چې کومې کیسې راته بیان کړې چې څومره په دوی تشدد کې او څه کې، بیا چې اوس را خوشی کېدو چې بار بار ما دا کوښښ کوو چې زما په څه شي پورې نیولی وم. هغه 8 کاله خو ما تېر کړل، خو لږ دا راته بیان کوي چې زما ولې نیولی وم، ما څه بد کړي وو. او چې دوی ویل هم چې دا خبرې مه کوه، بس اوس چې خلاص وي دا ښه خبره ده. هغه هم خوشحال و. بهرحال بیا هم تر اوسه پورې مې په ذهن کې دا خبره ګرځي چې ما بد څه کړي وو. ما ورته چې بس نور بد نه وکړي، هغې ډالر ګټل
او د پښتنو نام یاسې هم دهشتګرد جوړ کړی. په داسې علاقو کښې کېږي چې هغه بیخي یعنې 8 کاله او 10 کاله خلکو ورته پرېښتي دي. انشاءالله ډېر زر به بیا دی په دې خبرو باندې پښیمانه وي او بیا د حیات پرېغل کیس دی هېڅ ګناه نه و تر اوسه پرې بند کړی دی. انشاءالله زر کې به حیات پرېغل راشي خو داسې به نه راځي. دا چې کوم کس ته د دغې پښتون قام په خاطر باندې تکلیف ورسولی دی پښتون قام باید په ټول تاریخ کې هغې ته هیرو وایي. هغه به خپل عقل شماروي ټول پښتون قام به ورته په سلام وي. او باکاخیل آی ډي پي سکیم چې دغه یعنی آی ډي پي سکیمپ نه بلکې ګوانتانامو پښتنو دپاره هلته یې خلک 3-4 کالو نه بند کړي دي. راشئ د مخالف خلک سبا ګډ ورځو هغې خلکو نه تپوس کوو چې آیا هغه ډاکټر ته بهر راوتلی شي. عام خلک ته عام خلک یعنې د کلي خلک چې کوم په بکاخیل کې هم شي د 3 کالو نه هلته دي 4 زر کې انشاءالله زه به ورته په سر کښې وم او ټول به راسره وي. په قرآن شریف به دغه قسم خورو چې د خپل قام د خپل وطن د دغې خلکو په خاطر به یو قدم هم په شا نه ږدو. دا به په قرآن شریف قسم خورو چې مونږ که پر شا باندې بنګلې عهدې پیسې دولت وي او پر مخ باندې د وطن دپاره د خلکو دپاره د دوی د ګټې دپاره مرګ وي مونږ به په مخ قدم ږدو پر شا به قدم نه ږدو. دا قسم به خورو. او په زرګونو خلک اوس فی الحال مونږ تر 10,000 پورې ځوانانو هغه لیست جوړ کړی دی. هغه به اول قسم وخوري 10,000 قرآن شریف باندې چې مونږ به یو قدم پر شا نه ځو. بیا به هر ښار ته ځو او په هر ښار چې به نوي چې ملګري را سره جوړېږي هغه به دا قسم خوري او ډېر زر به انشاءالله مونږ
تعداد کړي دي 1.5 لاک نه باندې ځوانان به په دې بعض باتیں اردو میں کروں گا، کیونکہ ابھی بھی میں کمنٹ کو تو زیادہ توجہ نہیں دیتا ہوں، لیکن ایک کمنٹ دیکھا کہ آپ لوگوں نے دہشت گردوں کو پناہ دی تھی. نام تو میں نہیں دیکھا، لیکن ابھی آپ کل آ جائیں میرے ساتھ ملنے. اگر آپ کے فوج کے کینٹ کے باہر کھڑے ہو تھوڑے چپ کسی جگہ 2 دن کے اندر آپ نے نہیں دیکھا کہ دہشت گرد اس میں کینٹ میں آتے ہیں اور جاتے ہیں اور وہاں رہتے ہیں، تو اسی ہی جگہ پریس کانفرنس بلاؤ کہ ہم پی ٹی ایم ختم کر دیں گے. دہشت گردوں کو جگہ اسی آرمی نے کینٹوں میں دی ہے، فوجوں کے قلعوں میں دی ہے، قبائلیوں نے نہیں دی. قبائلیوں نے جس جگہ پر دی تھی اس کے خلاف فوج کی بمباری ہوتی تھی. یہاں دہشت گردی پھیلانا، یہاں دہشت گردی کرنا، یہاں دہشت گردی کو فروغ دینا پشتونوں کا نہ سوچ ہے، نہ کبھی سوچا ہے. یہ اس ریاست کا سوچ تھا، اس ریاست کی پالیسی تھی، اور یہ ریاست اس پر آج تک عمل پیرا ہے. آج تک اس پی ٹی ایم والوں نے کسی کو تپڑ نہیں دیے، پھر بھی الزامات پی ٹی ایم والے. ایک بار کسی نے اسرائیل غفور بھی اس طرح کرتے ہیں، جتنے بھی ہے پاکستان کے یہ سب اس طرح کرتے ہیں. اگر ایک بندے کی وجہ سے پورے ایک تحریک کو اسی سوچ کا سمجھا جاتا ہے. اس طرح تو پاکستان میں قرآن شریف کو جلایا گیا ہے، تو پھر ہم کہیں گے سارے پاکستانی قرآن شریف کو جلاتے ہیں. آپ لوگ یہاں کے جتنے بھی ایکٹریس اور ایکٹر ہیں وہ انڈیا چلے جاتے ہیں اور وہاں ہی اپنے لیے سیٹ اپ کرتے ہیں، تو ہم یہ کہیں کہ پورا پاکستان ہی وہاں جاتا ہے اور آتا ہے. اس طرح ایک بندے کی وجہ سے پورے
انسانیت کی خاطر، اپنے علاقے، اپنے وطن کے لوگوں کی خاطر، اپنے وطن کی مٹی کی خاطر ہر وقت یہاں پر جو اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے، چاہے جتنے بھی لوگ مخالفت کرے، پر حق حق ہوتا ہے۔ حق کے ساتھی جب جدوجہد کرتے تو کم ہوتے ہیں، لیکن الحمدللہ پی ٹی ایم تو خوب زیادہ ہے، بہت کافی لوگ ہیں۔ اور انشاءاللہ جس طرح ابھی تک اس ریاست کو ناکام اپنے ظلم کی پالیسی چلانے میں